د دې حدیث ترکیب ما تاسو ته کړو، عبارات می تحل کړو. اوس معنا د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا، ابو هريره روایت کوي، تنکح المرأة لاربع، نکاح د سلور وجونه د یوې زنانه سره کېدی شي. سلور وجوهات دي. تنکح نکاح کولی شي، المرأة د ښځې سره، د یوې ښځې سره، لاربع د سلور وجوهاتونه. سلور وجې راشي عام معاشره نبی علیه السلام بیانوي. دا نه چې یو تاکید په یو حکم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. لمالها، نمبر 1 خلق مال ته ګوري چې د زنانه سره د دې خاندان سره مال شته او که نشته. چونکې لمالها خود به خود زنانه په دې وخت کې زوی مراد نه دي. هغه دور کې خو به زنانه په خپله باندې مراد وه، ځکه زنانه به اکثر تجارت کې، لکه حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. حدیث مدنی دی، نو دې کې اشاره دی خبرې ته چې هغه خاندان ته کتی شي اکثر چې ښځه کېږي معاشره کې چې مال یې وګوري، مال ورسه شته که نشته، خاندان مالدار دی که نه دی. یو ولحسبها، حسب د زنانه نسب خاندان کتی شي، خاندان د دې زنانه څنګه دی. ٹھیک شو. ولی جمالها، درم حسن ته کتی شي، شکل و صورت د دې ښځې څنګه دی. ولی دینها، څلورم دین وجه ده. څلور وجوهات دي. حسب باندې لږ یو ټکی واورئ. حسب د زنانه خاندان، مثال طور د یو جینۍ سره یو سړی نکاح کوي او د هغې جینۍ پلار جګړمار دی، رونه یې جګړمار دي، د سړی به تیزان راټولی که نه. او چې کله د هغې حسب خاندان چې دی، رونه پلار دینکاره دی، تبلیغي حاجي صاحب دی، د هغې سه بیا نکاح کوي، ځکه وایي کور کې به دین ایسه نسه، شرافت به شرافت، دین خو جدا وجه ده. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دینکار ښځه یاده کړله. ولی دینها، یو دینداره ده، یو عالمه ده، د دوانو کې فرق دی. دینداره ښځه چې دا د خاوند تابعداري کوي، او په عالمو ښځو کې خو پوهه یي، ګوره د خاوند تابعداري نه کوي. دا مخکې ما یو خبره کړې وه، بیا تې هغه ما په عام روټین بیان کې کړې وه، طالبان یې بیات کوي. ما خبره کړې وه، نو بیا تې بعضې خلکو یو ګپ جوړ کړی و، دا مولوي صاحب چې دی چېرته مولیانې چیړل دی. دا زموږ د پښتنو کې خیر دی، داسې کیخو والا بیماري شته. وی دا مولوي صاحب خپلې ښځې چیړل دی، چېرته ښځې عالمه ده. یو کس پې ایکشن اغستی و، ریاکشن یې پې کړی. ما یې رب دې لکۍ وکړی مولوي صاحب ته، رب کریم داسې پاک ساتل دی لکه څنګه چې نور د توروالي نه الله ساتل دی. ځان هم نه خبرې، خو بس چې خپله یو توجیه پیش کړه، هغه توجیه ته بیا پر معاشره کې ځای ورکوي. ما درته ویلي که نه، زموږ ملګری و، هغه عالمه ښځه کړې وه. هغه عالمې ښځې به مدرسه چلوله، خو زموږ څه طالب و، نو چې زه کور ته لاړ شم، د اوبو نه شم ویلی، وایي چې فتاوی شامی د باندې طلاق و فتوا د باندې فتاوی شامی نه ولګوم. فتاوی شامی نه والله دغه شانتې ویلو، چې زه کور ته څنګه لاړ شم، ما ته وایي چې د فتاوی شامی نه د باندې کوپر فتوا ولګوم د طلاقو، چې ته په ما طلاق شوی. ویل ښځه مې راته وایي، زموږ ملګری و خپله. وایي چې زه ورته یم چې ولې؟ ویل راته وایي چې ما علم کړله، ټول زه د بناتو مدرسه چلوم، او ته وایي شرمتلی طالب او ته ما ته وایي چې کار وکړه، دا ګستاخي نه ده د علماو. بهرحال دین چې به کومه ښځه کي، په هغې کې به مال به م ورسوي. د دین نه لوی مال نشته. د چا سره چې دین دی، هغه بالکل غني و مالداره شخصیت دی. چا سره چې دین دی، هغه مالداره دی بالکل. زمونږ علامه سعدالدین تفتزاني رحمت الله علیه د 3مې درجې کې د هغه کتابونه شروع کېږي. شرح تهذیب د هغه کتاب شروع کېږي. 4مه درجه کې د هغه کتابونه دي. 5مه کې د هغه کتابونه دي. 6مه کې د هغه کتابونه دي. مشهور کتاب شرح العقاید د هغه دی. ډېر معزز، قابل ترین صرفي، نحوي، منطقي، هر قسم عالم دی.
هغه یو پیر تیمور لنګ باچا چې کوم دی تیمور لنګ ورته ولي لنګ راته وي خپې چې وه دا خرابه شوې وه د تیمور باچا مولانا سعدالدین تفتزانی رحمت الله علیه راوغوښتو نو تفتزانی رحمت الله علیه چې کله راوغوښتو د په دغه ورځو کې د خپل تیمور باچا خرابه شوې وه نو د په خپل تخت کې کېناسته نو د خپې نه شو راټولولی داسې غځوله سعدالدین تفتزانی رحمت الله علیه چې کله راغی کېناستو چې د خپل هغه طرف ته غځېدلي وو هغه ورته دواړه خپې ور وغځولي نو د تیمور باچا ورته ویل سعدالدین تفتزانی شیخ الاسلام صاحب زما خو خپه خرابه ده ما ځکه غځوله خو تا خپل خپه ولې وغځوله زما طرف ته ولې سعدالدین تفتزانی رحمت الله علیه وفرمایل موږ چې څنګه معامله کې داسې بس څه کوو یعنې دین به ښکته نه راچو نو زه وایم دین چې د چا سره د ټولو نه مالداره دی دین چې د چا سره دی هغه د ټولو نه مالداره دی دینداره سړی نو چې کومې ښځې څه دین دی نو د هغې څه مال دی کم مال دی ورسه سخرګنۍ څه مال څه پیداتې شوه سخر څه خو چې د مالې ته به ورته پاسې کښېني که مال ورسه نه غریبي کېدی چې تا ته پاسي دې د چېرته سوچ کړلی سخر څه که د مالي بدماشیانې به د باندې خرڅوي ها لور به درته وایم ما به د پلار په کور کې دا خواړه ستا په کور کې دا خورم او دینکاره ښځه خو به تا دا خبرې نه کوي که نه په دې مې درته واقعه پیش کړې وه د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه جی ها چې د چا څه مال دی دین دی پوه شي چې دی مالدار دی ولحسبها شرافت والا نسب چې دینکار ای د دینه بل خشته نشته جمال ما تاسو ته مې نه ساري ما په فتاوی شامیه پیریډ کې دا خبره ذکر کړې وه هغوی ته چې په عالم کې به یو جمال ګوري امام مسجد به هغه سړی مقرره بهتره طریقه داره چې هغه د شکل صورت نه لږ پاک ښایسته ځکه او وایي چې دغه ښایست هغه خاص ښایست نه دی کوم چې په عرف کې مراد د معاشره کې بلکې دا د تهجدو د اثراتو ښایست دی تهجدو هغه اثرات چې په انسان یې ښایست نو چې دینکاره ښځې هغه تهجد کې په هغه کې به دا ښایست نو دا ټول درې واړه اشیا په دې دینکاره ښځه کې راجمع دي دې وجې نه نبي علیه السلام په اظفر وفرمایو ځان کامیاب که په مضبوطۍ سره کامیابۍ ته وایي مکمل کامیابۍ ته ظفر وایي ځان کامیاب که بذات الدین په دینکاره ښځه باندې دینداره ښځه باندې تریبت لاسونه دي په خاورو کې خړ شه تریبت یداک خړ شه تریبت په خاورو کې خړ شه یداک ستا لاسونه دواړه یداک مې ته ویلی چې دا اصل کې یدانې کوو یدانی خو چې د یدا اضافت کاب طرف ته شو نون د مابین نه زائد شول وید وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع دنیا ټول چې دا تم متاع ده متاع عارضی سامان ته وي عارضی سامان ته چې ختمېده پې راځي دنیا هم عارضي ده څه وخته پورې ده بیا به نه ها اگر که تاسو د عمرې کور جوړ کړلی نبی علیه السلام وایي دنیا ټول متاع یو عارضي سامان دی وخیر متاع الدنیا او غوره سامان د دنیا چې دی المرأة الصالحه هغه نیکه بیبي ده صالحه بیبي ده بیا د صالح تعریف هم کوز په بل حدیث کې کوي دې کې ته یو خبره وکړم علیم نوم قرآنیر دی اسمعي رحمت الله علیه پخوانی د ظالمانو تاسو واورئ حیران بشي هغه محدث په کلي کې ناست دی مفتی ناست دی عالم ناست دی څوک دومره ټیم نه وباسي چې ورشي مولوي صاحب ما ته دا زما مونځ ټیک کا ای مولوي صاحب مالک په معاملاتو باندې پوهه کا ګیلې کوي اگر چې فیسبوک والا ګیلې کوي لګیا یوټیوب والا ګیلې کوي ټیک ټاک باندې ګیلې شروع د مولیانو معاملات نه چړي معاملات د جمعې په ورځ باندې به مولوي صاحب شروع کړي په 12:30 بجې او صاحب براور سي دویم رکعت د جمعې کې او مولوي صاحب تاره خور په حق خبره ونه کړه د ترور په حق خبره ونه کړه مړه زه چارته لږ په خپل ګریوان کې سوچ وکړئ زه اکثر یو مسله کوم مخلص سړی هغه دی که نه زمونږ دلته یو مولوي صاحب دی
چرته واده و نو واده کې د مونځ په ټیم کې اډازې کولې ګانې چرته لګولې چې څنګه مونځ ګرځولی نو په لوډ سپیکر کې ورته ډېرې سختې خبرې وکړې او بالکل ټیک وي خبرې چې کله وکړې نو بیا پسې خلک راجمع شوي چې تاله لکه نو په کار چې تا په لوډ سپیکر باندې د خلکو ته دا وویله نو که ډانګې راوالي درشي خوالته وخي ښځې وخي نو دلته یو بل مولوي صاحب هغه نه وتی په ښځو پسې ډانګې وړی ښځو والی په الله یقین وکړه ښځو والی څومره د شرم خبره دا بیا مخکې په منبر کې ودرېږي نو هغه پسې خلک بیا راجمع شوي اوس ګورئ مولوي صاحب د ماسپښین په مونځ کې نه امیر صاحب حاجي صاحب ملک صاحب خان صاحب مولوي صاحب چېرته تللی وې ماسپښین په مونځ کې نه وې ټوخی هم نشي برداشت کولی خپل نشي کنټرول کولی خولې ته لاس هم نشي نیوی ماسپښین په مونځ کې نه وې مولوي صاحب چېرته زموږ د بانډۍ مولوي صاحب خبره شیخ ضیاء الحق صاحب او چې کله هم د مقتدي تندی ترې ولیده نو بیا ورته مسله پرېږدئ مسله خرابېږي ځان به بې عزته کوئ نو دا زما موقف هم دی اوس دی وایي حاجي صاحب چېرته هغه د خپلې ښځې زوی ته ویلو بهرحال زما الفاظ لږ سخت دي خلک ګیلې کوي وایي لهجه دې لږه سمه که خبرې دي ټیک دي ما ته رارسي څه وکړم داسې نه که داسې نه نو بیا به زه بل انداز کوم خپل انداز کې چې څنګه خبرې کوم که دې انداز کې حاجي صاحب وایي نو بیا په دې انداز کې خبرې کوم اوس ګورئ بوډا حاجي صاحب هسې مسله حل کوم که دلته حدیث کې لفظ راغی په دې پسې روان یم اوس دې مولوي صاحب ته تله ډکې جامې په مخ کې وی که د هغه میلمانه ناستي که څوک وي که نه وي که وړوکی شاګرد یې ناستي ته ورته ماسپښین مونځ کې نه وي ډیوټي نه کې 100 روپۍ ورکړې 1.5 سل 200 ټیک ده ذهن کې دا رانه ولی چې ګوره د عباد الرحمن مولا مقتدیان به هم دسي شکر دی هغه د داسې مقتدیانو د سوري نه رب وساتي او که داسې شنو ما به د ویلو نه مخکې ورته مسجد پرېښی دا زه اخوا دیخوا لره بره ښکته ولاړ ناس مسجدونو والا خبرې کوم د قیامت د علامو خبرې کوم عزیزان محترم د مولا ته هېڅ عزت نه ساتي په صف کې دننه د شاګرد په مخ کې د هغه د رشته دار او د میلمه په مخ کې هغه ته ته په دې پلان کې مونځ کې نه وي ډیوټي سمه نه کړي او چې ته د خدای نافرماني کوې او هغه درته په لوډ سپیکر باندې ویل ته پسې بیا راټولېږي مړه دا ایمانونه دي گل بھی گئی گلشن بھی گئی پھولوں کی درخت پھولوں کی فتح رہ گئی اچ ساری مر گئی الو کی پٹے رہ گئی اخټول لاړو قبرونو شو موږ ته دا غندونه پرېښودو هاي هاي پاسمائی رحمت الله علیه پسې مې دا خبره کوله ګور د نن زماني مولا کمزورې نه دی مړه زکل ناکله ویم پرېږدئ ستاسې دا کلاس اله واډو ریکارډینګ یې نور مه کوه باقي ریکارډینګ یې مه کوه او کلاس اخله خو بیا وایم د الیاس ګومن صاحب استاد حضرت یو خبر را یاد شي وایي انبیاو خبره به چې چا ونه منو د هغې غټې غټې سینې وي بل هغې کافرو ته تبلیغ کاو بل د هغې ایمانونو ته ضرر نه رسېدو هغې ایمانونه مکمل تکمیل کامل مضبوط نو یا مضبوط ودرېدو اوس وخت کې زمونږ خبره څوک نه مني مونږ خفه کېږو نو مونږ له به الله ډبل اجر راکوي ځکه زمونږ خو وس او طاقت د هغې نومره نشته نو په دې وجه بیا ووایم مړه وایه 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 کېدای شي مړ شي او خلک دې ومني چې مړ شي بیا دې خلک ومني او واله جهاد دې شروع کړي نو د نن زماني مولا هم کمزوری نه دی خو بس مسله داسې ده چې خلک ورڅه کمزوري دي یو زګین کې ما اعتراض وشو له پښتنو د حق دپاره مولیان ولې نه راوځي ملیا بسم الله سبا له جمعه وم زما مسجد ته راشي زه به خپل خلکو ته میلان وکړم او تا ته به یې هم وکړم ته به هم راسه وځي ټول مسجد به وباسم الله نه تاسو وځئ که نه منګه خیر دی دا مولا دومره سپیک شو تاسو خو موږ ته د خرو د پوستکونو هم زیات بد ګورئ رب هم لکۍ وکړه زه پاګلې یم چې ځان په زور باندې ټینک په خوله کې وراچومه ځه ورک شه چې څه کېږي ستاسې دې کېږي ودې شي
میم زرما ټوله زما. اسماعیل رحمت الله علیه په یو ټکي 3 ټکي ورته پکې شاکو. یو متاع چې د دې مطلب وضاحت مفهوم څه دی، یو تبارک چې د دې مفهوم وضاحت څه دی قرآن کې ډېر راغلی، او یو رقیم چې د دې مفهوم څه دی. نو ویلال داسې یو شړ علاقې ته فصاحت به په شړو علاقو کې، ځکه رسول الله چې پیدا شو نو دا نه و چې مور ورته تی نه شو ورکولی، سینې ورکولی شوه، لیکن د بانډو ته به چې لیږه نو د بانډیچو زبان چې دا ډېر فصیح او واضح. یو پیر موږ روان دي یو غار ته چکر له تلو هلکان راسه د مدرسې، نو هلته موږ تږي شو، یو چینه وه او زموږ څخه څه لوښی نه و، زموږ هغه یو هلک ورغې زنانه ته یې ویلې هلته بوتل پروت و، ویلې یو بوتل اوبه راکړه. هغه زنانه جامې انځلې د غرونو دا بره خلک چې هغه د ګودرونو ته جامې وړي، هغه قار وه، زما په خیال باندې چېرته خاونې والی و، هغه قار و، ډېره وختي قیصه ده. هغه ورته ویل ای دا مردار شکل دی ورک شه، موږ بوتل یې نه پېژنو، ځه ورک شه. هغه هلک هم ډېر روان و داسې نه و چې او رامنډه یې کړه. هغه ورته ویل ای ترور ویل د شنو اوبو بوتل راکړه، د شنو اوبو ویل د شنو اوبو بوتل راکړه، شنې اوبه چې ویل پکې اچوي ډیوې یاده. نه غرونو خلک چې دا آزاد هم وي وره خبره هم کوي، شرم هم نه کوي، د دې زبان چې دی دا ډېر فصیح. موږ خو پخپله د غرونو یو، خو بهرحال چې زموږ نه نور څومره د غرونو زیات یا قنومرې زبان فصیح. دا خارایی چې د خار ده دا مکري که نه دا اکچلی جی ماته دا بیماری ده اکچلی سوزکی کې ځم، اکچلی رکشا کې ځم، اکچلی خر را روان دی، کله دا کوي او تا زما دا کار کل دی څه شي، ته ډېر قابلي د دې ژبه نه یي، کتې 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 زموږ د غرونو ته راشه خو ښکلې صفا سپینې ژبه وایي. دوی سالن وایي موږ ورته انګولې وایو، دوی روټۍ وایي موږ ورته ډوډۍ وایو، دوی ورته چاول وایي موږ ورته وریجې وایو، ښه په فخر یې وایو. راشه دی یو ټکي به ته فصاحت وکړم چې ستا را ټیک دي که زموږ ده، ته پنجابی یې ته زه کوم ځنې امریکني دي په یونیورسټو کې تیارېږي، هر ټکي کې به انګلیش وایي. Please help me, thank you, admission, formation, admission, techmission, checkmission وای او ځنې به دغه پنجابي وایي، قربان د غرونو د خلکو نه ساده ژبې وایي. نو نبي علیه السلام دې وجې نه غرونو ته لېږلی چې هلته فصاحت ژبه یاد کړي، دا به عربو دې دپاره لېږل ځکه بیا خو پیسې به هم بیا ورکولې. اسماعیل رحمت الله علیه مو زه غر ته لاړم چې د دې 3 ټکو مطلب معلوم کړم. نو په ګودر کې یو جینۍ لوښي انځل، لوښي او د هغې څه یو څښا شوړه پرته ووړه، نو سپی راغی هغه شوړه یې ترې وتښتوله، نو هغې چغې کړي چې یا اما جاء الرقیم. سورة کهف کې رقیم سپي ته ویلی شوی، د دې مطلب میلا شو که نه، راغې سپی رقیم. واخذل دویم لفظ ما څه ذکر کړی، واخذ المتاع، هغه عریضي ټوټه چې کومه وه هغې اوچته کړې ویې، ده ته مطلب معلوم شو. په دې متاع لفظ پسې مې ته دا بحث که واخذ المتاع. دویم شو وتبارک فی الجبل، لیکه څه لفظ دی چې غر ته وخوتو، د تبارکه معنا سره په قرآن کې په داسې اونچایۍ اوچت ذات ته وایي، هلته خو معنا موږ دا اوچت ذات، برکت والا به نه وي، اوچت ذات، تبارک الذی، اوچت دی شان د هغه ذات، بیده الملک چې د هغه په قدرت کې باچایي ده. ټیک شو. نو د دې 3 واړو لفظونو مطلب راته دلته معلوم شو، د دې 3 واړو لفظونو مطلب راته دلته معلوم شو. پنجاب کې یو ځای دی ما نه اوس نوم هېر دی، هلته مولانا طارق جمیل حفظه الله جل جلاله د صحت کامله ورکړي، بلی مبلغ اسلام، ډېر لوی مبلغ دی حضرت. هلته یو متمم دی مدرسه ده، نو دا جماعت المسلمین چې ورته وایي شکر وباسئ او دروجو دلته صرف په تالاش کې دي
او زه مسجد ته ورغلی وم ډېر وختي چکدره کې دي رښتیا تلاش کې نه چکدره کې د دې مسجد دی په هغې کې دننه داسې ښکلی روایت د ځانه جوړ کړی دی که څوک وایي نو زه به یې بوځم هغه د اهل سنت روایت یې راغستی دی په ځان یې پیټ کړی دی بدعتیانو څه وایي تلزم جماعت المسلمین تلزم جماعت المسلمین هلته دا یې پې لیکل دی بیا یې بس هغه الفاظ لیکلي چا چې د مسلمان دا جماعت المسلمین یې پرېښودو فقد کفر که اوس یې خل کړی نه وي د کفر وکړه وای زما سه یو بل و تبلیغي زوی و حادث چل ورته کړی سترګې ورته واري مالولي ته دې خوا راشه دا یې څه لیکلي ما ورته ویل دا یې ټپه لیکله بي بي شیریني زیاړ ورمه یږدی راوړه سینه او پتون دا خیراتي راغلی بي بي شیرین دا یې راوړه دا مې ستاسو په دې ودونو کې یادې کړلي ظالمانو چې زموږ مخې له ګاډۍ راولی ښې تیزه کوي شرم هم د پکې نشته زموږ خو دغه واس راځي دا وایي خپل زړه درته تش نو مولانا طارق جمیل رحمت الله علیه وایي هغه راوستو طارق جمیل صاحب هغه ښه پوه کړو چې ته ولې عذاب قبر نه منې نو مولانا طارق جمیل ته ویل چې قرآن کې ذکر نشته مولانا ورته وفرمایل چې ګوره په قرآن کې اجمالی تفصیل په حدیثو کې لکه مونځ په قرآن کې راغلی خو رکوع داسې به کې سجده به داسې کې رکوع نه به پاسې فاتحې ته به داسې ودرېږي بیمارې په کم حالت به مونځ کې دا تفصیلات خو په حدیثو کې راغلي حج په قرآن کې راغلی خو تفصیلات او طریقې خو ټولې په حدیثو کې دي نو طارق جمیل صاحب حفظه الله ورته وفرمایل چې ګوره عذاب قبر ذکر قرآن کې شته خو تفصیل په حدیثو کې دي نه خو حدیث نه مني د عذاب قبر منکر خلکو نو نه منو دا بیا یې زمونږ شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګومن صاحب پسې یو ټلیفون وکړه حضرت وایي چې زما څه سیاسي تا تمام په یو جلد کې چې راجمع دي هغه موجود نو یې زه لاړم شپه مې هلته وکړه طالبانو سوالونه وکړو ما سوالات جوابات ورکړو سهار له راله سړی راوست ډېر ښه کسان وایي ناست ما ته وایي چې د عذاب قبر ذکر په قرآن کې نشته ما ورته ویل چې شته کم زګین کې دی یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الاخره الله مؤمنان ثابت قدم ساتي په ژوند د دنیا کې فلا اله الا الله مکمل ایمان دی او په قبر کې وی ما ته ویل چې دلته قبر لفظ کم دی دلته خو ثابت في الحیات الدنیا وفي الاخره لفظ دی وی ما ورته چې اخرت ته څه ته وي غلی شه ما ورته ویل ګوره قرآن کې الله امه لفظ راوړلی نو هن ام الکتاب په دې ځګین کې د ام الکتاب مطلب څه دی اصل کتاب بنیاد په یو ځګین کې راځي و امه صدیقه دلته مور مطلب دی مورې رښتونې وه او قرآن کې تاسو نور هم وګورئ د لفظ راځي او په هر ځګین کې معنی جدایي فامه هاویه دلته ټیکانه مراد ده د دې ځای په جهنم کې هاویه ده نو د معنی څومره مختلفې دي لفظ یو دی معنی مختلفې دي دغه شانتې اخرت لفظ یو دی خو معنی مختلفې دي مختلفې څنګه دي د قبر تم اخرت ویلی شي لکه زمونږ یو ملګری مړ شي موږ بس دعا کوو الله ته اخر ښایسته کړي اور د حساب کتاب وخت هم اخرت ویلی شوی دی دغه شانته جنت او جهنم ته اخرت ویلی شي په اخرت کې دی الله جنت ته بوځي خلک وایي کنه نو لفظ اخرت دی او مفهوم معنی څو ځایونو کې دي ته اخرت معنی علي موږ قبر آلو بیا ورته ما وایي چې ګوره اوس به د دې معنی موږ د رسول الله نه یاد کړو نبی علیه السلام وایي کله چې سړی مړ شي دوه ملایکې ورته راشي فیقعدانه دواړه کښېنئ فیقول ورته وایي فیقولانې دا دواړه ورته وایي من ربک رب دې څوک دی ما دینک دین دې څه دی من نبیک نبی دې څوک دی په دې الفاظ باندې درته چېرته تشریح وکړم اولني جلد کې دا الفاظ تپوس دې وکړي که نه د اسمان نه ورته اواز کوونکي اواز وکړي چې کله د دې جواب دا ورکړي دا باله ورکړي چې په دنیا کې نیک اعمال کړي زندګي ښه تېره کړي زما بنده ته د جنت نه کړکۍ کولاو کوي فافرشو بستره ورته وغوړوئ خوږه خوشبو ترې روانوي
او د ناوې په شانتي اوده کوي. ناوې چې څنګه په اوله شپه بې غمه پرته ذکر یې را روان دی.